چې بخل پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب سیز دی د انسان دپاره. او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه، په ځان په بچو دې خرچ کړه، په ښځه دې خرچ کړه، په ګاونډي دې ولګوله، په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله، جومات مدرسه غریب له دې ورکړه. دا ګل شوه، ګل دې ته ګل وایي. د دې فایده به په دنیا کې الله درکوي او په آخرت کې به الله درکوي. ما خو ویلو چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، هغې کې به دویمه خبره نه وه. خود حضور پاک څومره سخي و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت. په بخاري شریف کې راځي، هغه وی د الله رسول زه به پتا اس خرڅوم، اس ستاسو وینا په بیاله اس ته واغشت. پیسې حضرت عمر له ورکړې، اقا ټیمه د حضرت عمر زوی ته عبد الله ابن عمر ته خیراتی ورکاغله وداوان پلار نه ولا واغشت، پیسې ورکړ او زوی له ورکړ. دا سیم کولی شو چې پلار ته وی چې دا اس زوی له ورکړ، نه خپل پاکستان را دن نه کړ، په بیا واغش پیسې ورکړ او فورا او ماغه اس پاغه مجلس کې دا غزوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه صفتونه خو. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان، یو غلام و یو امرأې هغه ګډه چیلی سره وله. دې پیسې امتحان کوي، ازمایش پې کوي، ګوري چې د هلک د څه سوچ دی، د څه نظریه ده. عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي، خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی. هلکه وایي یو ګډ چیلی را باندې خرڅ کا، او ورته وایي دا خو زما نه دی، دا خو د بل چا دی، زه خو غلام یم، دا خو د بل چا دی، د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، اوس به دلته ستا په مخ کې حلال کړو او سرمن به تې وباسو، پوخ به کړو، ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو. او ورته مشره ما خو تا ته و چې زما نه دي پردي دي، نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړ. مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړ، دې پیسې ازمایش کوي، وایي داسې وکړه چل درته ښیم، ګډ را باندې خرڅ کړه، پیسې واله پیسې به نغدې کې ستا به شي، غوښه به مونږ دلته صورته کړو، ته به مخورې مونږ. او که بېګاله مالک در نه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی، ورته وایي شر مخ وړلی، شر مخ راغی ویې تښته. په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر، پیسې به هم نغدې کې، مالک به هم درته څه ونه وایي، غوښه به مخورې مونږ به مخورو. چې دا خبره یې وکړه، هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله، وایي این الله، الله مې کم ځای دی، الله مې نینې. چې ته مالک به درنه خبر نشي، نو مالک به خپل کار کوي، الله خبرېږي. فاین الله، زما الله به کم ځای چې دا ګډ پتا پردې خرڅوم، پیسې جیب کې اچوم، هغه ته دروغ وایم، ما خو الله ویني که نه. زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي، اوه کسان. په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، چې الله ځان ته رایاد کړي او دې سترګې وبهیږي، اوښکې ته وبهیږي او ځان ته الله رایاد کړي، هېڅوک هم نی او په زړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی. دا بنیادي څیز دی. موږ وایو مړه پلان کې خو شته نه، یاره پلان کې خو نشته، ځه راشه مړه چې هر څه به ووایي، دا به نه وی، هېڅوک نشته او الله شته. الله دی ویني، که غلط کار کې که ښه کې الله دی ویني. د الله نه غیب نه، که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دنم ګناه کې، په خدای قسم الله دی خبردار. که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې خلاص ورکا چې دا ګس لاس در نه خبر نشي. که ته وایې دې نه خو څوک خبر نشو، هېڅوک دې خبر نشي، او رب ته خبر دی، الله دی ویني، الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي. عبدالله ابن عمر پوه شو دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی، دا غلام لاړ، وایي دا ګډې چیلی د چا دی او ته د چا یې، وایي د پلان کې. نیغ لاړ هغه مالک لی، وایي ستا ګډې چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سری دی، خرڅی خو نه،
وی ولې نه خرڅوم وی پسو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېست او مې هغه ګډه چیلی واغېست ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلی مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه له ګډه چیلی راوستی دروازې وله روتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وایي دا ګډه چیلی تا اغېشتې دی وی یو وایي ځای راته وښایه دا کوم ځای ودروم او وایي زه دې م اغېشتی یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته بچې ما ته ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې هغه الله له مې اغېشتې چې تا ما ته وختي وي چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فاین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډې چیلی مې هم تا له اغېشتې وي دا هم ستا دی ګډې چیلی هم ستا تم د خدای په خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورې لاندې لوی شوي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه د هغې صادر ورباندې د پاسه وه خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و فورا به عمل کو یقین یې و زمونږ یقین نشته هغې د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم مالې الله راکوي د بالکل یقین زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 5 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغې به وی نه دا ظاهر کې کمې شه خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې هم راکوي بنیادي څیز دقه یقین دی زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقر دا فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دقه زمونږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کوم د صحابه او کوم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایي رانه ولګي او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بالکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم دا به نه وی چې په مړه تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړې دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی او نه کړ دا نیت به نه کې په دې صدقه دوړه شوه د چا نه به تمه نه کې په تمه به شیشې نه ورکې دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وایي ما دله دا شی درکړی دی وی مونږ خو دې غرق کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړې دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دې ما سره ګوره د ما خبره نه مني نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یار نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره دي صرف الله دپاره دا زړونه بدلونکې انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلی دا سوچونه کې فکرونه کې زه یو ځل روانم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوی
نورم راسه یو دو کسان نو چې زه تلم نو کراچۍ کې زموږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټې وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ موږ سینکوز شو موږ د دلته نه ایجنټ ویلو 16,000 روپۍ ټیکټ وخه 16,000 نو موږ ته ایجنټ ویلو چې شپه بدله حکومت درکوي جاز والا به درکوي نو چې زه کوز شم هلته کاونټر له تلم چې ده ورته ویم چې موږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلایټ چې څنګه تلم یو بټوه پرته دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته یو پنجابي او که سندي هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو د عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ ته ټیکټ مې ورته وخوړ هغه ماته وایي چې بار ته یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وي 2 کسان یې ما وایي دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دي بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ مو پاسپورټ مو ټیکټ مو ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی پسه شو وي دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی د هغې کې دی چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته بوت یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو 2-3 پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل مو پېژنده که شناختي کارډ شي خو ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله شو هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شو او ما یې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 1500 روپۍ خوشحاله شو ورسته الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي یم الله زما نه غیرتي غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدېدلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه نه راکوي کمیږي صیبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدم ماما مې راپسې راغلی و د هغه به هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما ولا دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیسه هغه نه مې ولا کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده ما ته وي زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې د ما کیسټ دې راوړی دی که نه مې وي راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وي نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېر کېښودی یاره مې زما شک کې تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډۍ ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټیکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړ اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چانه قرض هم والې خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې م ګاډۍ راتاو یا تاو که راځه ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو برجۍ ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به دې سامان ایستې و تشه بټوه به پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راځي راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل زما وروڼو
الله پاک د چا بدل پریدي نه په هغه سات ته خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکوي سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جماعت کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب سره دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالی د دینه به الله تخته جوړي او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمه به کی او د دې انسان تندیلا او شاله او اړخونه لبه په داغونه ورکای د کمال باندې داغونه به درته ملاویږي او بیا بسوي هاذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مجمع کړو فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال ځان له خزانه کړو دا غي سزا او دا غي وبال وسکا اوس وسکه ته مال د جمع کو پرې د خود بچو ته د پرې خود نسو ته د پرې خود او د خدای لار کې دیونه لګو د دینه د اوس په تخته جوړيږي د دوزخ اور کې بسری کېږي او داغونه بدر کوي دا د الله د قران وینا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی کم مال نه چې ته زکات نه ورکې ډېر خلک د زکات نه ورکې دا سه معمولی غوند چې ته یو 100 روپے ورکې باقی زکات نه ورکې وی مال کمیږي د خدای بندا که زیات نشو د خدای د رضا د پاره ورکراشه ولی خدای دروغ وی پیغمبر دروغ وی الحمدلله رښتیا دا پیسې برا واخلې او دا بدا اوس پنه ګرمه بکی او پدې تی د پاسه به کې دي د تی د اثر نه دی پدې د پاسه به کې دي او دا به دومره ګرمه چې شاته دی اولی تبه توخی او شاته به پدی اولی ورته کیدی دا به دومره ګرمي چې مخامخ بار به دی تیته دا تورا رسی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او بلکې قران کې راځي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه بعض خلق لبا الله داسې وکړي چې د مال نه خدای اجدها جوړه کی غټ خامار به جوړه کی هغه خامار براوالی او دله به په دې غاړه کې راواچي او دا وختی به ول شوکیه دا وختی په دې ورته چکونه لګی چې په دې خله تا مردار مال خړلې دي زکات ته نه ورکړي صدقه خیرات ته نه کړي دا وختی به تراکاږي چکونه ولګي او مار به سره خبرم کوي انا کنزک انا مالک زستا خزانه ما زستا مالم ورخه ستا خزانه ټیک شو زمارونو دا ولی مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولی نه ورکوو مونږ یریږو چې کم بشي دغه بنیادي وجه نو پیغمبر وی نه کمیږي الله وی نه کمیږي خارو ز کم شو ته کم شو نو دا کمیدل د خدای ردینه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په سارو کې زکات واجب شوی لازمی او نه ورکي وې د قیامت په میدان کې به خدای غټ کی او په دې میدان کې به خور کی داس او دا ساروی او په پاسه ګرځي دا چې کوم سارو کې زکات نه دی ورکي دا په پاسه تاویږي ګرځي او چې کوم ساروی هغه د اوخان و غیره دي چکونه به لګي او چې کوم د خکرو ولا ساروی دي ګډان او غویان و غیره په خکرو به وي کم ساروی چې هغه بنده پيو له ساتلی وي نو پاره کې زکات نشته ځان له ساتلی یو د کدو دي کم ساروی چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغه کې د قلبه ساتلی د کار په کې خیر پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوری به کوم خلکو په یو کوم پدیم زکات نشته وې سانډې دی لا غشتري چې زه په کار کوم ریړه په چلوم خلکو له په مزدوری به کومه بار به پرولم پدې کې نشتا ځان له کار لساتلی پدې کې نشتا هغه ساروی چې هغه تجارت لاغشتي دا تاجران اکثر ګډان چيلي او یا ساروی اخلي او خرڅي تجارت لپاره دې کې ګول زکات شته یو هغه یو قسم ساروی دی هغه دلته نشتا دا ګډان چيلي چې سرن لاغشتي
یا اوخان هغه سری د بلوچستان کې شته، په دې سند کې شته، زمونږ په وطن کې هغه نشته دی. زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي. یو خپل کار لا غشتي زمیندارو کار ولان چې دا ما کار لا غشتي دي، کار به په کوم په به تخلم زمیندار به په کومه بچی راول نو د بچی بم ته خرڅوم. یو دا په دې زکات نشته. یو هغه چې دې د پاره قل باغشتي چې خلکو له پلګیا دي کار کوي مزدوري دي کې نشته. دا اغشتل خرصول خرصي او اخلي د منډه دا سوداګران نو دی به د خپل قیمت به اولغه او دا غي زکات تول ورینه کدقه سزا ده چې دا کومه سزا ده تما ویل. په مال کې بخل مکوي، بس د خدای په لار کې خرچي کوي. پرون می درته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخیره نو قریب من الله، الله تنزدې قریب من الجنه، جنت تنزدې قریب من الناس، خلق تام نزدې. ولی خلق صفت کې سوکته نه تختی مردا خوري خسره. او بخیل بعید من الله، دا الله نه لري. بعید من الناس، خلق نم لري سوک نزدې کېږي نه ورکه کمړوي د دو پیسو خیر پکې نشته. او بعید من الجنه، د جنت نم لري د اور ته نزدې. بس دا خدای شان دی کنه چې بخل ډېر خطر. او دا بخل چې کنه دا بخیلوانه بعد سړی په خپل خي په ځان او په بچو خوري پر دوله نه ورکه. او بعد ظالم کنجوسی، کنجوس خو پیژنې کنه کړوس وته وي، کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل تړ کې. بس پیسې دا جیب راو باسي لاس کې روپې نیولې او که هغه روپې خوله شي روپې وته جاړي وته خوله شي چې بابا جی یا مې جیب کې کېدو یا مې ولګاو. د تکنجوس وای، د تکړوس وای، کړوس نه ځان ته. او باز خدای ځان ته لکېږي خو بل او سره اوس مرده خدای دې وبخي. اخذ به منکرات لا غم وفات شوی ده یره دواړه دې خدای وبخي خیر صاحب. نو ما ته به اخذ وی ما ته ویره دې سړی ته وس نصیحت وکړه خو ما مې یاداو. نو مې چې تا نه یادو نو ما ته وې چې تا ته پیریان وال ویلې دې څنګه چل او سړی مې غوسناک دې مال ولې کار ګور نه نو وې ته وته نصیحت وکړه مې سم وې غوخه وروړې نو چې غوخه وروړې نو ما ته وې چې دا باندې کا وې دې په خپل کله وې ټوکړي ټوکړي کله ولا زوکم نو یې زه ورته ناستې ما نو هغه غوخه چې پخه شي نو سمسې باندې روباسي په پلیټ کې وخوري. ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوخه غونډه وخوري د سیل. نو اخره کې چې مړی پاتې شي او ډوکی مډوکی پاتې شي نو دې کا ورکه چې ځه خدای به خو بس دار په بچو مخره ته مخره ته ته دونه وایا چې 2 کیلو وروړي نو ظالمه کیلو خره کیلو بګي نو هغه چې مړی واړه کم ځای خوري او زمون کم ځای تیریږي. نو بعد داسې خلای کې او بعد داسې دی هم د ته ویم بعد داسې دی چې د ظالم ځان تم نه کېږي او پردو ته نو دا کور والا دې خدای وبخي هغه به وي د سپیرن ځان تړ کېږي او نه مونږ تړ کېږي نو وي مونږ ارسره وړو وي د کندونه غنم خدانه خرڅو دنه پټه او ځان له خمرړو او چرګانم وړو ارسره وړو وي مونږ خورو او دې سپیرن ټماټر ټکو اول ورکو وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی دقه چې بچت کوي بچت چې بچت کوو پته هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه ایو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه و باسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه رو کله ورسره نمی او کله ښه جیب ډکي دا در یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېښم چې نن یې شی والی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوش ته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث لور هغه له ورکوم زمون په بیخ وته سار نه ماخام پورې منډه و پیسې پیدا کو او ته ویش خلکو لا ورکه اخذ وته خدای دې بیخ وباسا د شم پړق بچي غریب دی اوګي دې بس تان لري ګټي دا د ما مال دې ما راوړې ته ویش
او ته بیا وی ګوره د خدای نوم یې واغېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ وکړه ښه د غریب خو بیا د خاوند نه یری او ډوډۍ پې کېښه دا غریب لاړل تر خانه بدو شو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه روډۍ راکې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هلشه به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکوه ښځه ورته ولې ورکوه وی خدای دې بې خو باسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکو وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی پوکي ما والي تو ما تېر کړی دی ورکه نو ښځې ورنه کړه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي ملګري ولې دې وخندل وی او مې خندل دی چې خبره مې لوړې غوندې ولیدل هلته ښځې راکوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیو دلته ته راکې ښځه شوم پړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وی هغه زما خور ده او دا سپیره ده هغه خور ده وی څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دقه رنګې دا خور هم کړوس ده او څنګه چې زه سخي به نو خور به هم سخي دا خور ده هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوس ده نو بعد دی که نه چې نسبا د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاریم ورته کې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلی ښه پیسه ورسره ډېرې په خدای یقین خپې بلې خپې به ګرځي او دا سخا پوندې به یې نیولي دا سخا پوندې چې هلکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اګمال وم خدای دې غر کا لږ مال دی د لږ دولت دی په خدای د دې خلقو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړی نه په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکئ په بچو هم خرچه وکئ په ښځو هم خرچه وکئ ګاونډي له هم ورکئ کونډو له هم ورکئ یتیمانانو له هم ورکئ قسم دی ګورې قسمیت درته دا به نه وایي چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قربې خورې او ګاونډي غریب ترې ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته هم دارو لیکل چې سار برالو سار که نه نو موږ وایه دارو چې ما خو نه دي راوړي تا ته چې ما پرون لیکلي و چې دا دارو راوړه وی پسه راوړه څه دي راسره د خلقو بچی د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشتا په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلقو سره د درملو د دارو پیسې نشتا ورشه خلق نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلق د لوږې مري او بعضې خلق د پیسو د لاسه چوي دا حقونه یې در باندې ردي غریبانانو د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکړئ کوتاهي پکې مه کوئ او چې دا کم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ روړه والا اخلئ ګوړه والا اخلئ غریبانان دي چینی والا اخلئ جامې والا اخلئ په زکات کې جامې هم ورکولی شي قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي په زکات کې وړم ورکولی شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت چې دا زما زکات شو ګوړه ده مثلا مثلا 500 چې ده چاله ورکړي دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکولی شي تاسو ورکې دی غریبانانو جزانانو له بدل به د خدای درکړي څومره چې ورکې هغه مره به درته راځي څومره چې ورکې راځي به نو زه څه ویم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت دی بخل به نه کوئ او سخا به کوئ ښه انشاءالله الله هم خوشحاله که الله هم خیر او برکت نصیب که دعا وکړئ یا الله مریضان له روغ صحتونه ورکړي خدای مریضان له روغ صحتونه ورکړي الله قرضداران د قرضو نه خلاص کړي الله زموږ فراخه روزي نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د فتنو نه او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتئ یا الله د بخل نه وساتئ یا الله سخا راکړي پیدا کړي الله د حلال او فراخه روزي راله راکړي الله زموږ مشران وبخښي
الله زمون په حال رحم وکړي. خدای د حاسدین او د حسد نه او د شریانو د شر نه مو ساتي. الله د بد نظر او د بد نظرونو مو ساتي. خدایا د هر قسم مخلوق د احتیاج نه مو ساتي. الله زمونږه اسباب تستا په لاس کې دي. خدای مونږ خو فقیران یو، مسکینان یو، محتاج یو، تا ته محتاج یو. الله د خیر او د برکت اسباب زمونږ نصیب کړي او الله د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.